یو انسان هغه دی چې د سترګو نه د اوبو شانې د ساس کې رواني، یو نیم سړی هغه چې د سترګو نه یو نیم ساس کې وځي، او بعضې هغه چې دا زړه یې وجاړي، سترګو نه یې جړه نه راځي خو دا شکل د جړه جوړ کړي نو زړه یې وجاړي. یو هغه عالم دی چې د هغه علم فیوز په شان د ولو روان دي، ګڼ خلک ته استفاده کوي. دویم هغه عالم دی چې لږ خلک ته نه فایده اخلي، او دریم هغه دی چې خپل علم ځان سره ایښی دی په خپله دې فایده اخلي، نورو له فایدې نه ورکوي. دا درې واړه مثالونه کېدی شي. حدیث کې راځي لکه بیګا مالک حدیثونه بیان کړیو. یو حدیث کې راځي قیامت کې به سړی جاړي جهنم کې، او دومره به جاړي چې دا اوخ د سترګو دا اوخ کې به ختم شي، نو بیا به ترې وینې روانې شي، دومره وینې به روانې شي چې د اساس کې د اوبو او دا وینه دا به ګډ وډ شي، او په دې کې به کشتۍ روانې، یعنی دومره سیلابونه به ترې روان شي. دا به یو قسم سزای جهنم کې. نو حدیث کې راځي کله کله جاړی جړا کوي، عاجزی او فریاد کوي، د سترګو نه اوښ کې راسسوي، د یهودیانو شانې ځان ګټه کوي مه. نو د الله یره د الله هیبت کاڼي محسوسي، داسې کاڼي شته چې هغې نه ولي روانې دي، داسې کاڼي شته چې د هغې نه یو ساس کې راوځي، او داسې کاڼي شته لوی کمر د غره نه راوغورځېږي، دا د الله د یرې نه. نو کاڼي هم د الله نه یریږي، د الله خوف یره ساتي. نو انسانانو تاسو هم د الله یره ځان کې پیدا کړئ، او د یهودیانو شانې ځان ګټه کوئ مه. هغې به تورات اورېده او ځان به یې کلک کړی، تاسو د قرآن بیانېږي قرآن اورئ خو ځان ګټه کوئ مه، قرآن باندې عمل کوئ، ځان پې پوه کوئ، د یهودیانو شانې کارونه مه کوئ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دا د کشرانو یهودیانو اوله ډله ده، محرفین، دی به د الله کتاب یعنی تورات کی تحریف کو. افتطمعون آیا تاسو تمه ساتئ، اے مسلمانانو تاسو تمه ساتئ، ان یؤمنوا لکم دا چې دی با باور کی پتاسو، دی با ایمان راوړي ستاسو په خبرو. وقد کان فریق منهم، یقینا و یو ډله د دینا یسمعون کلام الله، چې اورید به کلام د الله تورات شریف، ثم یحرفونه، بیا به بدل را بدل کو، بیا به واړو را واړو، ثم یحرفونه، بیا به ګړې وډې کړي معنی دا وي، من بعد ما عقلوه، ورستو د هغې چې پوه بشو په هغې باندې، وهم یعلمون، او دی به ښه خبرو چې موږ کار د ګناه کوو. تورات کې به مسله یو شانتې وه، نو دی به بل شانتې کړه، حلال به حرام کړه، حرام به حلال کړه، یا به چې چا وله رشوت ورکړه نو خبره به پټه کړه، و به یو شانتې دی به بل شانتې بیان کړه، یعنی معنن به هغې کې تحریف کو. دویمه ډله منافقان، د یهودو منافقان، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کله چې دی مخامخ شي مؤمنانو ته، قالو نو دی به ویل آمنا، من خو ایمان راوړی دی، من خو ستاسو شان دي مسلمانان یو، ایمان هم راوړی دی، ستاسو ملګري یو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کله به چې ځان له شو بعضې د دینا بعضو سره، یعنی ځان کې به چې کله یو ځای شو مجلس به یې کو، قالو نو دی به ویل یو بل ته، اتحدثونهم، آیا تاسو بیانوئ دیتا. دی منافقانو با دی محرفینو ته ویل چې تاسو د تورات خبرې دی ته بیانوئ،
اتحدثونهم آیتاسو بیانوی دیتا بما هغا فتح الله چې الله غلب ورکړی دا دیلا علیکم پتاسو باندې تاسو دیتا مسلې مو بیانوي د نبی علی السلام صفاتونه ورته مو وای چې دا تورات کې راغلي دي تاسو غزان له خپل کار ګورئ اتحدثونهم آیتاسو بیانوي دیتا بما هغا چې الله غلبا ورکړی دا دیلا پتاسو باندې لیحاجوکم ندیب دلیل نسی پتاسو به باغی سرا عند ربکم پنیز درب تاسو قیامت کی تاسو خپل خلاف ځان له دلیل دیلا ورکوي افلا تعقلون تاسو ولید عقل نکار ناخلی اولا يعلمون آیدی غنی نپویگی کدی دا خبر ورنگی ورنی دا غنی معلوم نه دا ان الله يعلم چې الله پوهیږي په هغه چې دی پټي او په هغه چې دی سرګندې درې مډلا د امیانو ومنهم بعضی د دینا د يهوديانو نا امیون ان پړ دي بے علم دي جاهل دي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا مگر امانیہ پا دروغ باندے نہ پوئیگی پا کتاب مگر پا دروغ باندے پوئیگی الا امانیہ مگر بی دلیل خبری الا امانیہ مگر خواہشات دزرد دی امانیہ دا دروغ خبری بی دلیل خبری او د زړه خواهشات ارمانونه دي ته وی امانی او بل معنی دا امانی صرف د کتاب په الفاظ کوئی په معنی نه کوئی ومنهم امیون بعضی د دین امیان دي نه پويږي په کتاب مگر په الفاظ پويږي تورات به لستو خو تورات په معنا باندې پویدل چې دا سوی نن هم ګڼ مسلمانان دي قران لولي ختمونه کوي بمخه خدا نه پويږي چې سوی یو معنا شوا امانی الفاظ د کتاب او بل معنا شوا امانی د زړه خواهش بے دلیل خبره د دروغ خبره بازی د امیانو نه هغه دي چې نه پويږي په کتاب مگر امانیه خواهش د زړه دروغ وانهم الا يظنون او نو دی مگر اٹکل کون کی یظنون گمان کون کی د ځان نه خبرې کولی فويل للذين يكتبون الكتاب ځان نه پیدا خبرې جوړولې چې موږ د انبیاو پیغمبرانو الوادیو موږ به خامخه جنت ته ځو موږ که دنیا کې هر څنګه عمل وکړو خو جنت ته بځو او که بالفرض چرته جهنم ته لاړو نو لږې ورځې به جهنم کې وباسو بیا به جنت ته ځو دا به د دې ګمان او غلطي او دروغ خبرې وي بې دلیله فویل نو هلاکت ته جهنم دے للذین پار د هغه چا یكتبون الكتاب چې لیکوي کتاب بی ایدیهم پلاسون خپلو ځان نه به کتاب ولیکو او بیا به نسبت کو الله ته چې دا د الله طرف نه دی ثم یقولون بیا به ویل هذا من عند الله دا طرف د الله نه دی یو دا چې لیکل به ځان لکول دویم دا چې نسبت به الله ته کو او مقصد یې سو لیشترو به چې واخلی په دی باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا فویل لهم نو هلاکت دی لرا مما دهغی کتبت چې لیکل دی ایدیهم لا سنود دی وویل او هلاکت لهم دی لرا مما دهغی یکسبون چې دې څه ګټلې دي درې ځله وی فویل 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 هلاکت ته هلاکت ته هلاکت ته
رکاوے دے بربادی دا حلاکت تے جہنم کند دا دری زلے ویل لفظ راوڑو یو دا چی زان نبی اولی کل دویم دا چی داغی نبی دلیل اونسر او دریم دا چی باغی بی عمل کو نو یو زلا رکاوے دے حلاکت تے بربادی دا جہنم دے جہنم کند دا زکا چی دا زان نبی لکل کول دویم زل بیاوی حلاکت تے زکا چی دا غین بی دلیل نسو او دریم زل حلاکت تے زکا چی پاغی بی عمل کو یا دری زل حلاکت ذکر اوڑو چی یو دنیا دا یو برزخ تے یو آخرت تے نو دنیا کی دیوم ہلاک شی برزخ کی دیوم ہلاک شی آخرت کی دیوم ہلاک شی نو زکا ادری زلوی ویلن دنیا کی دی تباشی برباد شی قبر کی دی برباد شی آخرت کی دی برباد شی یو دا چیزان نے یو خبر اولی کی ویدا اللہ ویلی دا لکی پا خپل لا سرا او نسبت کی اللہ تا او بیاوی هذا من عند الله او اس مقصد سره لیشترو به ثمنا قلیلا چې بدی لګ دنیا وقت وقالو دی بویل لن تمسنا النار هچری نبرسی منگتا اور د جهنم الا مگر ایاما معدودا لگی رزیش مارلی شوی صلیخ رزی ومن جهنم تزو زکه چې زمون مشرانو صلیخ رزی دسخی عبادت کړو قل ورته یا پیغمبر اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولې دې الله سخاص لوز تاسو چې دا خبره کوي چې موږ به جهنم ته نزو مگر لګي ورځي نو تاسو په دې خبره الله سره لوز اغسته فلن يخلف الله عهده نو هچری خلاف نکی اللہ دخل لوز ام تقولون بلکہ وی تاسو اللہ بنی ما حغا لا تعلمون چن پوئی گئے اللہ بنی دروغ وی دزان بلا ولنا بلا دا مخکنے خبری نفی کی او رستنے خبر ثابتی بلا ولنا من کسبا سیئتا چاچی اوک کار دا شرک وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ او راگیر که دلرا گناہونو دد یو سڑے مشرک دی او بیا گناہونو کی اخته دے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ندغدی جہنم والا هم فیہا خالدون ہمیشہ بھئی پا جہنم کی والذین آمنوا چاچے ایمان روڑو وعملوا الصالحات او عمل کئی دا قرآن او دا حدیث مطابق وعملوا الصالحات او عمل کئی پا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام اولئک اصحاب الجنہ دغدی جنتیان هم فیہا خالدون ہمیشہ بھئی پا جنت کی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।